ګڼو کتونکو پاکستان کې داسې یو شعر هم شته چې هلته کې صرف په 100 روپۍ باندې میاشتې بجلي میلاویږي. څومره هم تاسو استعمالوی شئ نو استعمالوی دا خو ډېر یو خبره ده چې پاکستان یو غریب ملک او دومره مهنګایي او دومره بېروزګاري هغې په وجه باندې هم پاکستان کې صرف په 100 روپۍ باندې د میاشتې بجلي میلاویږي او هغه هم 100 کورونو ته 100 نه 150 کورونو پورې بجلي میلاویږي. او دا یو کس شوکت نومې هلک جوړ کړی ده او خپل یو بجلي سیسټم یې جوړ کړی دی. نو راځئ تاسو سره دغه ویډیو شیر کوم، هغې نه بعد په دې باندې دوه درې خبرې. دا په بونیر ضلع کې یو داسې کلی دی چې د بجلۍ د میاشتې بیل په دوی پسې صرف 100 روپۍ راځي. د حکومت پاکستان د بجلۍ د سہولیات نشوالي د وجې نه د چغرزو برشمنال سره تعلق لرونکي شوکت د قدرتي اوبو نه خپل پن بجلیګر جوړ کړی دی چې په سونو کورونو ته د دې پن بجلیګر نه بجلي ورکوي. د باخبر بونیر ټیم د چغرزو برشمنال دوره وکړه. د باخبر بونیر سره د خبرو په وخت شوکت وویل چې د قدرتي اوبو نه مې دا بجلیګر جوړ کړی دی او د دې بجلیګر نه د علاقې کورونه د بلب پنکې فریج پورې خپل ضرورت پوره کوي. شوکت ویل چې کچري حکومت زما سره مالی مرسته وکړي نو زه د بټاړې د خوړ نه ټول بونیر ته ارزانه بجلی ورکولی شم. د دې علاقې اوسیدونکي د شوکت د دې کار نه خوشاله دي. دغه کلي ته د سوات نه راغلي یعقوب خان وویل چې په موجوده ګرانۍ کې او بغیر لوډ شیډینګ بجلی ورکول د شوکت د کلي د خلکو سره لویه مرسته ده. سره وګاو کوم بجلی چې ورکای دا په څه دغه باندې ورکای او د خیال څنګه راغی؟ ستاسې د میډیا ډېره مننه چې راغلی او په دې ورانه لار منتې او زموږ د اواز مخې ته بوځئ نو ستاسې یو جهان مننه. زموږ خو تعلق د بونیر سره دی، په بونیر کې بیا د چغرزي سره دی، په چغرزي کې د برشمنال ویلج کونسل دی، د دې سره موږ تعلق دی. او زموږ خو دا سوچ و چې دلته سرکار بجلي موږ ته نه وه نو زموږ مشرانو دا سوچ وکړو چې دلته به د اوبو نه یو بجلي جوړه کړو نو دې قام ته د ولس ته به راغلی نه ورکړو نو هم به پرې اوړه کوو او هم به پرې نورې ارې مرې شوې یا د چاولو دا ماشینان چې دا خو په کوم لګولي چاول پرې کېږي مرکي چاول هغه پرې سپینېږي په دې اوبو د دې ماشین نه ډېر پیدا اخیستی شي. خو زموږ غریبي ده زموږ باغې باندې دومره سمی نه راځي. حکومت زموږ سره به دې تاوان وکړو نو کېدای شي چې دا دې مخې ته د دې قام د ولس لپاره ډېره پیدا ورکړي. خو موږ هغه شان وسایل نه لرو، پیسې میسې هم کمې دي لکه او موږ پرې هغه شان زور نشته دی. حکومت زموږ سره دغه وکړو سپورټ او دغه زموږ سره وکړو نو کېدای شي چې دا مخې ته نور هم پیدې خلکو ته ورسوي. او دا خو موږ خلکو ته بجلي ورکړله موږ 100 روپۍ لکه 200 داسې کور نه بیل اخلو او ډېر بیل موږ راکوي لکه ځکه چې دا خلک د هغه وایي دا به اوبو چلېږي خو موږ له به هر حال هغه بیل چې موږ اخلو په دې کې سپیر پارټ او سامان خرابېږي هغه بیا د خلکو ته راوړو هغه مشینري باندې لګوو نو دې قام ته د ولس ته د هغې نه ډېره فایده ده. دا د وجه ارزښت یو ینګ نوجوان هلک شوکت نومې هلک بونیر کې دغه بجلي جوړه کړې ده او 100 نه 100 پورې کورونو ته دغه بجلي ورکوي نو دا خو یو ډېر اهم خبر ده. پاکستان خو ډېر ټیلنټ دی خو بس زموږ ملک چې دادان چې کوم دي هغه یې د ملک سوچ نه کوي، صرف خپل ګېډې مړۍ او خپل ځان لپاره فکر کوي. نو موږ ته حکومت ته هم دغه ریکویسټ کوو چې دې سره تعاون وکړي چې دغه شی نور کلیو ته هم دغه شی وسیع شي او هر سړی ځان ته خپله بجلي جوړه کړي. حکومت د دې شي نه دې نه سړی خلاص شي او دغه 24 غنټې هلته کې بجلي میلاویږي بغیر څه دغه وقفې بجلي هلته کې میلاویږي په ګرمۍ کې په یخنۍ کې او خپله بجلي جوړوي. نو دا ډېر زیات اهم خبره ده، ډېره ښه خبره ده او تاسو سره دغه ویډیو شیر کړه او خپل زموږ ویډیو نور ملګرو سره هم سره شیر کړئ. انشاءالله دغسې انفارمیشن ویډیو موږ تاسو سره شیر کوو او ستاسو یو جهان مننه.